أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 72 73 74 75 76 پنځه آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. د حضرت ابراهیم علیه السلام قصه روانه وه چې ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته عراق کې د هغوی له دعوت ورکړلو. کله چې نمرود او نمرودیانو د هغوی خبره ونه منله بیا ابراهیم علیه السلام شام طرف ته نو هجرت وکړلو او بیا موږ وی دمشق کې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل کور کې وو د بیبي ساره رضی الله تعالی عنها سره. نو په هغه وخت کې فرشتې راغلي او ابراهیم علیه السلام له چې نو هغه بشارت او زیری چې نو هغه ورکړلو. نو دا هغوی له چې نو هغه زیری ورکړلو او دغه زیری کې په دغه وخت کې د هغوی کور والا حضرت چې نو هغه بیبي ساره رضی الله تعالی عنها د هغوی چې نو هلته ولاړه وه. نو الله جل جلاله د هغوی له زیری چې نو هغه په حضرت اسحاق علیه السلام سره ورکړو او بیا الله پاک وی و من وراء اسحاق یعقوب د اسحاق علیه السلام نه وروستو چې نو هغه زوی یعقوب علیه السلام چې نو الله به ول ورکوي. نو دې کې دې خبرې ته اشاره وه چې الله جل جلاله به د هغوی له عمر دراز ورکوي او دغه عمر کې بیا د هغوی چې نو هغه زوی وشي د هغه نوم هم الله پاک د مخکې نه چې نو هغه کېښودو چې نوم به یعقوب وي او بیا به د هغوی له هم الله پاک چې نو هغه کافي عمر چې نو هغه ورکوي د هغه به هم لویږي. نو دا د الله جل جلاله د طرف نه چې نو هغه زیری ولو او د دغه زیری چې نو هغې کې دا میلاو شو. اوس چې کله د غزیرې وشولو نو بیبي ساره رضی الله تعالی عنها د هغې وی قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بالي شیخه. ای الله زه به چې دی نو هغه بچی زیږوم او دا زما خاوند چې دی نو هغه خو زه پخپله هم بوډی یم وهذا بالي شیخه او زما دا خاوند حضرت ابراهیم علیه السلام دی خو هم د بوډاوالي عمر ته چې نو هغه رسېدلی. تفاسیرو کې لیکلی دی یو قول چې نه هغه دا دی چې په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 120 سالو او د حضرت ساره رضی الله تعالی عنها عمر چې نو هغه 90 سالو. دویم قول چې نو هغه لیکلی دی چې د بیبي ساره رضی الله تعالی عنها عمر چې نو هغه 99 سالو او د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر چې نو هغه 120 سالو. نو دین چې نو هغه وس دلته نو دا دی هم معلومه شوله د سړی ډیر عمر او د ښځې کم عمر کېدل د شرعي څه مسله چې نو هغه نه ده. دې کې شرعاً څه ګناه یا څه قباحت چې نو هغه نشته. اوس په دې عمر کې نو هغه د بیبي ساره رضی الله تعالی عنها او د حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه وړاندې قول مطابق 30 سال فرق دی او د دویم قول متعلق چې نو هغه 21 سال چې نو هغه فرق دی. دا شرعاً قباحت نشته نه پکې څه ګناه چې نو هغه شته. البته که دومره وي چې ډیر زیات د حد نه سیوا وي
او پاغي کې بیا چې نو حقوق ادا کړي کې چې نو هغه کمې راځي هغه بیا ځان له خبر د پاغه صورت کې بیا مکروه تحریمی دی خو نه نور شرعن چې نو هغه په دې کې څه قباحت نشته نن سبا د سپور شی چې نو هغه راوتلی سوشل میډیا څوک چې نو هغه نه خوځېدی شي نه څوک حرکت کولی شي هر شی چې نو هغه خلکو نه ایمان هم بوتلو حیاي دې هم بوتله او هر شي چې نو دا ډېر د احتیاط ژوند دی په هر خبره کې چې نو هغه انتهایی درجې چې نو هغه احتیاط وکړي تو به ځان نه خبر نه شاته بدله خلکو دنیا چې نو هغه ویډیوګانې او قصې او دا کړي حیران چې نو هغه به پاتې شي چې دا خلک څه کوي او څه طرف ته روان دي مانل نو د هغوی د قوي او عمر چې نو هغه دغه وخت کې دا ولو ان هذا لشیء عجیب او په هر دور کې دا داسې وي چې بعضې خبر اکثر خلک دا کېږي خو شریعت ته کتل غواړي خلکو ته نه خلک به خپل کار کې د خلکو نه څوک په یو کې هم نه خلاصېږي نو بیبي ساره رضی الله تعالی عنها چې نو هغې هم وویلو ان هذا لشیء عجیب دا خو به ډېره عجیبه او ناشنا خبره شي ځکه خلک به چې نو هغه به وایي تفسیر مدارک کې لیکلی دی چې خلک به وایي چې نو هغه د دوو بوډاګانو چې نو هغه بچې په دومره عمر کې وشو دوره چې نو هغه دقه یو ګوره یو چې نو هغه څه کم د 100 کالو دی او بل نه 120 ساله الله او په دې ټایم کې چې نو هغه دا وشو بارن قسم دی خو بارن دا درس ارسو کارن دا هغې ته ضرورت نشته نو دې چې نو هغه دا وکړلو الله جل جلاله قالوا اتعجبین من امر الله تاسو چې نو هغه پرشتو ورته وي تاسو څنګه د الله رب العزت چې نو هغه د خارق العادت د شکارونه چې هغه عام خلک عادت کې نشته تاسو د دې نه ولې تعجب کوئ ځکه تاسو خو چې نو اهل البیت یې نو چې کله تو اهل بیت د پیغمبر بیبي او د پیغمبر په کور کې پاتې کېږي نو خارق العادت معجزې او دا برکتونه خو تاسو دنیا شی لیدلی دي نو اوس قبل څوک تعجب کوي نو کوي به نو تو ولې تاسو ولې تعجب چې نو هغه کوئ تاسو خو چې نو هغه د پیغمبر بیبي من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم دا الله رحمت یعنی نبوت و برکاته دا غته نو هغه برکتونه علیکم دا خو پتا سو ډیر شي دي او دغه برکتونه کې به یو برکت دا همي چې د دین به الله جل جلاله اورسته لوی سلسله چې نو هغه د انبیاء علیهم السلام خوره کی نو د بنی اسرائیل چې څومره انبیاء علیهم السلام راغلي دي دا د بیبي ساره رضی الله تعالی عنها په اولاد کې د حضرت اسحاق او د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې چې نو هغه راغلي ځکه د یعقوب علیه السلام بیا 12 زامن ول پای کې یو حضرت یوسف علیه السلام هم پیغمبر او دا د ټولو نه ذهین او د ټولو نه په دنیا کې ضد قوم چې نو هغه هم دی دوی چې نو ذهانت هم ډیر دی او ضدیان چې نو هغه هم ډیر زیات دي اهل البیت نو په دغه وخت کې دا معلومه شوه چې د اهل د ټولو نه لوی اولنې اطلاق او مصداق دا چې نو هغه د سړي بیبي او د هغه کوروالی لکه دلته وګورئ نو الله پاک وایي اهل البیت نو په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام په کور کې د بیبي ساره رضی الله تعالی عنها نه علاوه نور هیڅوک هم نه ول نو دا هغوی ته اهل ویلی دی نو اهل بیت دا نو هغه د سړي لاول د هغه د ټولو نه مخکې د هغه کوروالی لکه مونږ هم پښتو کې خیال مو کړی چې سره میلاو شو نو خلک وایي چې نو اهل و عیال دې څنګه دی نو د اهل نه مراد ښځه او د عیال نه مراد چې نو هغه بچي یا چې نو هغه څوک نوې واده چې وکړي نو خلک وایي کورواله مو څنګه دی نو اوس خو د نوې واده کړی نه ورسره بچي شته نه ښه شته نه بچ دی نو کور والا د جمع صیغه جوړولې مراد خو دی نو هغه ښځه وي که نه نو ځکه د دې اطلاق په دغې کېږي انه حمید مجید بېشکه الله پاک هغه ستایلی شوی دی مجید او هغه د لوی بزرګۍ دی نو هغه خاوند دی فلما ذهب عن ابراهیم الروع نو کله چې لاړه د ابراهیم علیه السلام نه یره نو یره سوه نو تفاسیر لیکلي هغه یره چې کله ابراهیم علیه السلام د هغوی نه میلمستیا وکړه د هغوی هغه میلمستیا ته لاس نو هغې نه کو خوراک چې نو هغې نه کو نو موږ ویلي بله ورځ درس کې چې په هغه وخت کې به خلکو داسې نو هغه د دشمنۍ علامت ګڼلو نو چې دا ولې نه خوري نو د هغوی دغه علامت ګڼلو نو بیا ورته پرشتو وویل چې نه موږ دشمنۍ باندې نه یو راغلي موږ د الله پاک پرشتو یو خوراک چې نو هغه خو موږ کوو نه او موږ راغلي د قوم لوط په حق کې وجاءته البشرا او رالو هغه ته زیری یعنی د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام یجادلون فی قوم لوط نو بیا د هغه زمونږ سره جګړه کوله د الله پاک په طور د ناس سره چې دی نو هغه ویلي خلک وایي الله تو زما سره جنګ دغه سړی چې دی نو هغه بلا تشبیه د زوی سره چې دی نو هغه یا د لور سره محبت کوي نو د هغه ورته داسې چې نو هغه نیغ کېږي نو هغه وایي الله ما سره جنګ کوي الله ما وهي
نو الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام د خلیل چې نو هغه د مرتبه د هغه د ناز اظهار کوي. الله پاک وی یجادلنا فی قوم لوط. ابراهیم علیه السلام بیا ګوره زمونږ سره د قوم لوط په باره کې نو هغه جګړه شروع کوله. نو دا نو چې هغه جګړه کوله، خو د هغه وی ای الله څنګه چې سورت عنکبوت کې دی آیت نمبر 32 کې ان فیها لوط، الله په دې کې خو لوط علیه السلام هم زما وراره دی، هاران بن ازر چې نو هغه زوی دی او زما وراره دی. نو هغه هم په دغه کلي کې په دغه صدوم ښار کې دی. نو که هغه قوم د هغوی د هلاکت دپاره راغلی نو زما د وراره او د هغه د اهل بیت د هغه د کور والا به څه کېږي. بیا مخکې د هغې تفصیل قصه را روان ده. نو ځکه الله د دې نه مراد جګړې نه اقه باس دی. ان ابراهیم لحلیم، الله د ابراهیم علیه السلام صفت کوي. ابراهیم علیه السلام ډېر زغم واله دی، ډېر بردباره دی. ځکه د ابراهیم علیه السلام امتحانات یو امتحان ته چې سړی سوچ وکړي حیران چې نو هغه ورته بندش شي چې دا څه نمونه چې نو هغه د الله پیغمبر د الله بندولو او د دې چې نو هغه د دومره لوی مجاهده و اواه او الله رب العزت وی الله پاک تاغه او زاری کون کې دی. خلوت کې وی الله تا خپل ډیر جړه او فریاد چنه نو هغه به کولو، ډیر او زاری کون کې منیب الله رب العزت طرف ته جن هغه رجوع کون کې دی. هر خبره کې، هر کار کې، په هم هر امر کې الله رب العزت ذات الهی ته رجوع کولا. یا ابراهیم اعرض عن هذا، الله ابراهیم علیه السلام مخ واړو د دې خبرې نه، دا د قوم لوط قصه دا خبره چې نو هغه پرېده. انه قد جاء امر ربک، ستا د رب حکم چې نو هغه راغلی د هغوی په حق کې فیصله وشوې ده. و انهم آتیهم عذاب، د هغوی ته به راځي عذاب غیر مردود چې هغه به نشي واپس کېدلی. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. قالت نو دی اویل یعنی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ویلتا ہے افسوس ایکم نصیبی االد و انا عجوزن آیزب وزکم حالن کے زخیم بڑی و هذا بعلی شیخا او دازما خاوند بڑا ان هذا لشیء عجیب بیشک دا خود خبر عجیبا. قالون اویل دی یعنی پرشتو اتعجبین آیت تعجب کړئ من امر الله د الله پاک د کارونو کې رحمت الله وبرکاته د الله رحمت او د برکتونه دی علیکم پتا سبحان اهل البیت ای کور والو. مفتی تقی عثمانی صاحب چې نو هغې منع کړې ده ای بهترین ګرانې والا، نو هغوی د علی سبیل المدح چې نو هغه ما د ویلي چې دا خو بهترین کورو، نو ایخ کلی کور والا د پیغمبر کور والا. انه حمید مجید، بیشکت نو آغا اللہ ستایل شوی مجید او دلویخ بزرگی خاوند دی. فلما پس بیا هر کل زہب چلاڑو ان ابراہیم د ابراہیم علیہ السلام نا الروع یرا وجاءته البشرا او راغی د تزیری یجادلنا نو منصر جگڑ شولا فی قوم لوتین د لوط علیہ السلام د قوم بارکی. ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام لحلیم دزغم خاون و لحلیم بردبار و اواہن او زاری کون کیو اواہن اللہ نے یریدن کیو منیب او اللہ ترجو کون کیو. یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام عارض مخواڑو ان هذا د دینا انہو قد جاء امر ربک بیشک راغل دے حکم ستا درب و انہم آتیہم او بیشک پدی بانی راتلن کے دے عذاب غیر مرتود جن دے آغا واپس کے دن کے.